السلام علیکم، څنګه له مرګرو ټیک ټاک زمانه مې سه د خپل ټول ویلیج کونسلرانو، ویلیج چیرمنانو او د منتخب نمائندګانو لپاره ده. بیا په دې سواد کې د دغه خلکو له طرفه د کنټرولمنت او د ایربیس او د دې خبره تر روانه ده. ما خو خپل ام ان ای ام پی اس کتلی مو چې هغه واز چت کړی دی او خبرې کړې ده، خو زه تاسو ټول ته دا وایم چې د دې پوره معلومات خو زما سره نشته. که هغه معلومات زما سره شیر کړي زه به بهتر طریقه باندې دا خبره راچوته کما او تاسو ته وایس نوټ مطلب می دا دی چې په دې باندې پوره आवाज جوړ شي چې په پیوځه کې خبره مکوئ. خو که فرض کړئ دوی بیا زموږ د خلکو په ځمکو باندې د قبضې اراده یا زموږ ایرپورټ کوم چې 15 کاله بند او 20 کاله بند او هغه ما کولاو کو تاسو ته پر پروازونو آغاز وکړو، بجای دا چې زموږ د سیاحت فروغ لپاره، زموږ د سواد ترقۍ لپاره، زموږ چې کوم په میډل ایسټ کې ډیر زیات مسافر دي دا غو تر اسانۍ لپاره زموږ ایرپورټ باندې هغه کار وکړي او هغه څنګه چې موږ شروع کړو هغه جاري ساتي. او زموږ صحافیانو ته بیا دي چې کله موږ د ایرپورټ افتتاح کوله نو دوه ایرپورټونه، یو د سواد سید شریف ایرپورټ او یو د سکردو ایرپورټ چې په اولنی مرحله کې هغه مونږه فعال کو پر سواد ایرپورټ او په هغه ورځ باندې په مونږه بریفینګ ورکړو چې په دویم مرحله کې زموږ کوم میډل ایسټ والا سعودي، دوبۍ دغه طرفونو ته خلک دي هغه لپاره به انټرنیشنل پروازونه آغاز کیږي، بجای دا چې هغه شوی وي هغه ارڅ خو بن شو او الټا زموږ په علاقه کې وس د قبضو خبره کیږي، کله خوازخیری نه خبر راځي، کله زموږ د مټي قبل تحصیل نه خبر راځي. نو زه تاسو ټول ترا وایس نوټ زکه درلېګم چې ځان په پوه کوي، پوره حکمت عملی تیار کوي او ټول په شریکه باندې د سیاسي وابستګي نه بالاتر د خپل قوم د حقوقو د لپاره په شریکه باندې راوځي. هر چاته به دعوت ورکړي او کدي سي سپلینی نو په کوم ځای کې خبره کولی چا آیا د دیو د پلانینګ چې کوم دی دا په کوم سټیج کې دی، په دې ټول شیزونو باندې پوه کوي، زما سره شیر کوي، زه په ټول ملک خبره کوم، په ځای کې به خبره کوم او ټول قوم به یو ځای کېږي. یو شی هم داسې نه مني دا چوکیدار چې کوم دی دی به نور چوکیداري ته بول غواړي، ځکه چې دی بار بار کله په جنگ راوړي، کله دهشتګردي راوړي، کله قبضې لګوي، کله زموږ خلک چوتوي، کله د کورونو بېعزتي کوي. نو تاسو ته به یاد وي دوی په موږ باندې 2 کاله مخکې نن چې په ټول پاکستان کې د دهشتګردي روانه ده، د دې آغاز خو دوی په مئی جون 2022 کې چې کله پی ډی ایم حکومت راغی او نه فیصله وکړه عسکري قیادت چې کوم دی هغه پی ډی ایم حکومت ته بریفینګ ورکو. 2 هفتې بعد بیا افغانستان ته وفد ولېږلی شو. د هغې وخت کې ما دا ایشو چوته کړه او ما ته بوسونه وکړل، جواب میلاو نه شو، وي دی دروغ وایي، دا پروپیګنډه کوي. د هغې نه بعد په 1 اګست باندې په بارډر باندې په کوم چې په 40 روپۍ لګېدلي په هغې باندې خلک راوستی شو. په سواد، دیر، بونیر، شنګلا، ملکنډ کې د آباد کولو کوشش وکړو، خو ما خپل قوم ته اپیل وکړو، ټول قوم راووتو د سیاسي وابستګي نه بالاتر په هغې کې هر قوم، هر بچی، هر مشر، هر ځوان راووتو. زه د ټولو شکریا ادا کوم او نصیبدار ووتل. د دې کامیابۍ راز دا و چې اول پیر زموږ د ځان سره ټول پاکستان یو ځای کو. تاسو ته به ویلي چې ما په کراچۍ کې، په لاهور کې، په پنډۍ کې، په اسلام آباد کې، په پېښور کې، په کوټه کې په دې باندې مظاهرې وکړې او دا خلک واپس لاړل په 14 اګست باندې. په سپتمبر اکتوبر 2022 کې بیا یو کوشش وشو، په هغې کې ما د تریټس هم میلاو شو، وی دا مه کوه دا غټ غټ ګیم دی. خو هغه خلک بیا قوم ته مونږه خبر ورکو، قوم یې ځان سره ودرو او دا خلک مو یو وار بار بیا بهر کړل. زه نن تاسو ته دا هم ویم چې کله دا سوات نه ووتل په اکتوبر 2022 کې او د دیر او د علم په غر باندې وو، نو ما ته دې وویل چې ته قلار شې ستا سوات ته خو مونږ ګارنټي درکوو چې سوات ته به نه راځي. نو زما ورته جواب دا ولې یوازې سوات زما دی، دا نور قوم زما نه دی، د دیر دا خلک، د بونیر دا خلک، د شنګلې دا خلک، ولې دا زموږ خلک نه دی، زموږ یو پښتانه نه دي، زموږ خاوره نه ده. د هغې نه بعد چې کله د خلک واپس شو، تاسو ته به یاد وي په جنوري 2023 کې مونږ په نشاط چوک کې پروګرام کړی او تاسو ته ما وایي چې سترګې او غوږونه کولاو ساتئ، دوی به بیا یو کوشش کوي او د جنوبي اضلاع طرفه به کوشش کوي. تاسو بیا وکتل چې په جنوبي اضلاع کې کله کار شروع کو او هلته یې راوتو کوشش شروع کو. نو دې مطلب دا نه چې دا اوس په جنوبي اضلاع کې، دا په ټول خیبر پښتونخوا کې چې ډالري جنګ دی، دوی په دې باندې زموږ په وینه باندې دوی ته پیسې میلاویږي، زموږ په پیکورۍ باندې دوی ته پیسې میلاویږي. نو په هغه ټیم باندې ما بیا خپل خلک خبر کړل، الحمدلله زموږ امن بحال شو. نن که زه په سخته کې هم بې کوره یم، خو زما
د پاره د دې نه بل د خوشحالي خبر نشته، د فخر خبر نشته. زه د الله تعالی لاک شکر ادا کوم که زه به کور شوم خو زمانه دې کار واغستو چې نن زما په ټول خیبر پښتونخوا کې چې کم خلک په امن کې دغه زما خلک ته زما خپل کور کې خلک ته او هغه په امن کې هغه دغه کورونه بچ شو. نو زما لپاره دا خوشحالي خبره ده. خو افسوس خبره ده چې د جنوبي اضلاع دوی ته ما ویلو او د هغې نه بعد زما په سر باندې دوی پیسې ورکړې، ما ته قیادت حکم میلاو شو او د هغې مطابق زه سایډ ته شوم. خو ما په ویډیو لینک باندې بیا هم په جنوبي اضلاع قومونه راغونډ کړل او مظاهرو مې ورته اپیل وکړو. بیا نګران حکومت راغی، د 9 مهینه بعد پوره پی ټي آی او د هغې قیادت بالکل کریش کېدو کوشش شروع شو او په هغې دوران کې دوی دهشتګردي په جنوبي اضلاع کې پیدا وکړه. نن وزیرستان کې وګورئ، په لکي مروت کې وګورئ، ورکزۍ، کورم، ډیه خان، ټانک، بنو دې علاقو ته وګورئ، ټوله دهشتګردۍ په لپیټ کې دي. او زمونږ طرف ته په باجوړ کې دا خلک چې کوم دي، په مومند خیبر کې هم دا خلک چې راغلي دي. نو دې سره دویمه خبره ما تاسو دا ده چې نن بیا هم په سوات، ملکنډ، دیر، بونیر باندې، شنګله باندې بیا د هغې شي خطره ده. د هغې لپاره هم ټول غوږونه او سترګې کولاو ساتئ. د دغې کنټرولمنټ او د ایربیس دا ایشو شوته کوي، ځان بې پوهه کوي، زما حواله سره صحیح ما خبر کوي، زه به یو اواز جوړېږم، زه به خبره کوم، زه به ټول قوم یو ځای کوم. او د دې سره چې کوم دا پلان چې کوم دهشتګردي په ټول خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې پیدا شوې ده، د دې خطر بیا په سوات، ملکنډ، بونیر، دیر او شنګله کې طرف ته ده. او دا اطلاعات هم دي چې د کاټلنګ نه بیا بونیر طرف ته ځي، بونیر نه بیا ایلم غر ته او دغه طرف ته سوات طرف ته به کوشش کېږي. د وخت نه مخکې په دې باندې هم نظر ساتئ. ټول ملګري به ځان سره یو ځای کوئ، ټول قوم به یو ځای کوئ. یاد ساتئ دلته نه ریاست او نه حکومت د هیچا نه اکسپیکټیشن ځکه نشته. د دې خلکو مفادات داري چې جنګ یې د دوی د طاقت روان دي، دوی د دوکانداري رواني. موږ خو دا شیزون نور نه منو. 2 پیره موږ د وباسلي دي. نن خلک د په وزیرستان کې او په ډیه خان کې او په لکي مروت کې هم خلک د سوات او د ملکنډ ډیویژن مثال ورکوي. نو سی پر ځان دپاره نه ودرېږئ، په دې لپاره به هم ودرېږئ او دا نور قوم باندې چې کوم دا اور راغلی د خپل هغې قوم سره به هم ودرېږئ. ټول پښتانه به یو ځای کېږئ، د کنټرولمنټ او پر ایربیس باندې ځان پوهه کوي. ماته هم تفصیل راولېږئ او زه خپل ټول منتخب نمایندګانو ته وایم چې کوم زموږ ایم این ایز دي، ایم پی ایز دي او خاص کر د ویلیج کونسل چیرمنان دي، د تحصیل ناظمان دي. ملګرو په دغې پرې ناظمانو کې ټول نه ښه کردار چې زه ګورم هغه د میر شهید علي ګورم، هغه د امن دپاره بار بار مظاهرې کوي. نور ناظمین ته هم وایم چې هغه هم اواز چوت کړي. زموږ په منتخب نمایندګانو کې ډاکټر امجد بار بار د امن دپاره اواز چوتوي، په دې حکیم په نشاط چې وکړي مظاهرې کوي. نو زه داسې د نور نمایندګانو ته وایم چې هغه هم د خپل خلکو اواز جوړ شي چې کله هم امن تحریک چلوئ، کله هم د حقوقو خبره کوئ، کله هم د کنټرولمنټ او ایربیس که فرض کړي ډسپلین چې کوم دی د هغې تفصیل زما سره هم شیر کړئ، زه هم خبره کوم. خو تاسو به هم کوئ او چې کله هم دا خبره کوئ یاد ساتئ په دې کې سیاسي پوینټ سکورینګ بالکل نه، په دې باندې سیاست بالکل نه. د هرې پارټۍ به خپله نظریې، خپل سوچ به خپل لیډر به خپل پسند ناپسند به خپل ملګرتیا به هغه به بالکل نه چیړئ چې څوک هم کوم ځای کې هم د خپل حقوق او د خپل خاورې خبره راځي د هغې لپاره به یو موټی کېږئ. درېیم خبر ته زه کومه چې زموږ لپاره اوس امن او آیني حقوق او زموږ د خلکو حقوق دا اهم دي. خو د دې نه علاوه چې کوم یونیورسټیانې ما جوړې کړې وې، ما ته یاد چې د نن 2.5 کاله مخکې 3 کاله مخکې کله چې زموږ حکومت ختمېدو ټایم راغی، په هغه ټایم پورې ما دغې د فوج چې کوم دی دا په کابل ګالف کورس باندې قابض و. دونه ما ډېر په مشکل باندې 2-3 کالو په محنت باندې د اسپتال ځمکه زموږ د خاوره زموږ د پروجیکټ موږ راوړو، خو په ګالف کورس باندې ور 15 کال نه قابض و. د وباسلو لپاره ما ډېر کوشش وکړو. بیا به د عدالتونو ته لاړل، بیا به سټېګانې راواغستې، بیا به دمکیانې ورکړې. خو هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه اسپتال د خیبر پښتونخوا ولننه ماشومانو د میندو اسپتال چې کوم دی هغه ما شروع کړو، بلډینګ تقریبا ودرېدلی شوی و. نو بیا نګران حکومت راغی، هغه بند کړو. نو هغه لکوټې پرسو کوي یونیورسټي انجینرینګ یونیورسټي بلډینګ ما ودرولی و، هغه ودرولی شو، هغه پرسو کوي. د سوات موټروی دویم فیس چې کوم دی کوم چې په د بر سواته پورې تو د مدین بحرین پورې هغه پروجیکټ مو شروع کړو، هغه ودرولی شو. بیا شروع شو لکوټې تیزي کوي، داسې چې کوم نورې منصوبې وي هغه تیزي کوي او دې خلکو ته کولا وایي تاسو موږ له امن نه راکوئ، جنګ راکوئ، موږ منصوبې کوو تاسو یې ورانوئ، موږ سکول، اسپتال، کالج او صحت کارډ ورکوو تاسو یې ختموئ. نو په دې ټولو ایشوز باندې خبر وکړئ. خو دا وایس نوټ زما اصل چې کوم دی د امن دپاره دی او ورسره د کنټرولمنټ او ایربیس چې کوم خبره کېږي د دې لپاره
دی په دې باندې یو ځای شي، یو موټی شي، اواز چوت کوي. او یاد ساتئ د سوات د امن چې کوم دی مرکن ډویژن د امن چې دی دا د خلکو خدای دی، خو زما ستاسو سره امانت دی او د دې امانت په خیال ساتئ، د دې بل لار ساتئ. ډېره مننه.